یو مولوي صاحب هغه زموږ ځای ته راغلی او ښه قابل مولا او خپل شبهات یې لرل، داسې څه غلطه عقیده یې نه وه. نو ما ته یې وي دې وسیلې باب کې زما څه شبهې دي، هغه شبهې راته لږ حل کړي. ما یې څه وی دا وسیله چې تاسو نیسئ په ذات فاضلې نیسئ او که په اصل ذات یې نیسئ. ذات عین موجود ته وایي ښه، دا هم ذات دی، دې ته ذات ویلی شي، خو فاضل نه دی، دکې څه فضیلت نشته. قلم هم ذات دی خو فاضل نه دی، ون هم ذات دی، سړی هم ذات دی. ذات عین موجود چې عرض نه عین وي. لکه یو دا دیوال دی دا ذات دی، یو دی کې دا رنگ دی دا عرض دی. که دا دیوال نه وي نو دا رنگ بیا نه ټینګېده. نو عین موجود ته ذات وایي. نو تاسو چې وسیله نیسئ نو په ذات یې نیسئ که په ذات فاضل یې نیسئ، په بهتر ذات که په هر ذات، نه په ذات فاضل باندې، یعنې خاوند د فضیلت چې کم ذات وي په هغه وسیله نیولی کېږي. نو ما ته وي دا فضیلت چې دی ذات ته ورکول کېږي نو دا په عمل ورکول کېږي که نه په بد عمل ورکول کېږي؟ ما په اعمالو باندې ذات فاضل ګرځېږي، ډېر عملونه یې کړي نو ذات فاضل شي. ګوره وی وسیله په ذات نیسئ او دا ذات کې خپل کمال نه و نو د عمل د وجې نه فضیلت ورته راغی. نو هغه ذات چې ته پې وسیله نیسې خو د عمل د لاسه هغه ته فضیلت حاصل دی، خو وسیله په دې عمل ونیسه که. وی دا زما شبه ده. نو ما ورته وویل چې الله تعالی دې ذات ته فضیلت په عمل هم ورکوي او د عمل نه بغیر هم الله تعالی ذات ته فضیلت ورکوي. وی لکه هغه څنګه میدادار د عمل دنیا ده که جنت دی؟ وی دنیا ده. مید آدم علیه السلام چې دنیا ته کله راکوش او رسول الله مبارک دنیا ته د سره لا راغلی نه و، نه یې مونځ کړی و، هغه د روح په لحاظ سره و خو دارو تکلیف کې دنیا ته نه و ښکاره شوی. حضرت آدم علیه السلام چې الله تعالی ته ذات د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیش کړ، د دنیوي روژې نیول، حجونه کول، د دنیا دا اعمال یو یې ملا نه و کړي او ذات د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خاوند د فضیلت و، بغیر د عمل نه الله تعالی هغه ته فضیلت ورکړي. نو ما کله اعمال نه وي او ذات ته فضیلت حاصل وي، په هغه ذات باندې وسیله نیول حدیثو کې ثابت. نو بیا ما سره یې لږه پنجه علمي وواله. نو ما ته وایي چې ما ورته وویل چې اعمال څومره دي، نو که ته وایي چې دې ذات ته فضیلت د عمل نه دی نو زه وایم چې دې عمل ته فضیلت د ذات نه دی. وی هغه څنګه؟ مې سنت ښه عمل دی که بد عمل دی؟ وی ښه عمل. مې دا سنت یو ذات ته به مضاف کې نو ښه عمل دی، سنت النبي چې د رسول الله سنت نو ښه عمل. او که ستا سنت او کردار هیڅ صفت نه لري، سنت خو طریقه او عملو کنه، خو چې دا یو ذات ته مضاف شنو دی کې شرافت راغی. دا سنت رسول الله مبارک ته مه مضاف کوه، بیا څه کمال دی پکې؟ نو هغه خو مولا و. نو ما ته وی وګوره دا ایمان دا د زړه یو عمل دی، ذات ته مضاف نه دی او صفت پکې شته او کمال پکې شته دی. مې دا ایمان هم ذات ته مضاف دی او نسبت د ذات سره دی، ځکه دی کې کمال راغلی. وی څنګه؟ مې ته آمنتو بالله ما ته تېره که؟ وی آمنتو بالله. مې دا الله ذات دی که نه؟ دا ذات ته لرې که ایمان څه شی؟ و ملائکته، ملائک ذات دی که نه؟ دا ذات ته لرې که ایمان څه پاتې شو؟ و رسوله، دا ذات دی، کتابونه ذات دی. تاسې وګورئ که ایمان کې کمال دی د ذات د وجې نه دی، په دغه ذات به تصدیق کړي نو هله تا ته کمال ده. که عمل کې صفت راځي یو ذات ته به مضاف کېږي نو بنیادي شی ذات دی، بنیادي شی ذات دی. او بیا مې ورته وویل چې ته وایې چې په ذات باندې وسیله نیول نشي کېدی. صحیح حدیث دی، په حدیثو کې استعاذه راغلې ده بعرش کا د الله تعالی عرش پیش شوی دی. عرش ذات دی که نه دی؟ عرش دعا کولی شي که یو بل ذات پیش کې بې بوی نه ده، خو دعا مراد.
نو عرش خو دعا هم نشي کولی. بخاری شریف کی حدیث دی، عبداللہ بن عمر صاحب ته یو شخص راځي پوښتنې تی کوي، ورته وایي انشدک بحرمت هذا البیت، د دې کعبې په حرمت درنه مطالبه کوم چې دا سوال الله ته حل کا. د کعبې حرمت پیش کوي، نو کعبه ذات دی او حرمت یې غواړي. زما معززو مقصد مې دا دی که د عقیدې اصلاح غواړم قرآن عظیم شان کې پرته ده. دا چې اوس یو سړی وایي په عمل یې نیسه او په ذات یې مه نیسه، دا د خلکو کاروایي ده. چېرته تفسیر کې دا نه دي راغلي چې په ذات باندې به وسیله نه نیسي. ګورې دا الفاظ نشته.